کیسه ده. کله چې کامران د بل کلي نه خپل کلي ته اکی یوازې را روانو نو لارې کې پیشپه شي. ماښامي کې هغه ځان سره لګیا وي خو د دې نه خبر نه وي چې مخکې به دې سره څه کېږي. په دې کې دې باندې نری شانې اواز وشي. هغه اواز د یوې جینۍ وي کوم چې دې ته نومونه اخلي. هغې چې کله ولیدو نو ګاډ نه زر راکوشي. کله چې ویني هغې نه چوړیل جوړه شي نو هغه په منډه شي، بلا په هوا شي او د هغې ریړه کې کیني. د هغې نه ریړه وتښتئ. هغې نه بعد په کلي کې جرګه ناسته یې. هغوی جرګه کوي چې په دې کې هغه کامران په منډه منډه راشي. ټوله جرګه هغې ته متوجه شي. سیټ صیب ستا هغه ریړه مانه هغې چوړیل وتښتوله، زه اوس څه وکړم؟ څه چوړیل وتښتوه؟ ته اوس ما دوکه کوې؟ یعنې ما اوس دوکه کوې؟ زما ریړه به ماله پیدا کړي چې بیا ما ته مخ ونه ښایي. دا یې لا نه وي چې اوس درنه چوړیل ریړه وتښتوله. سیټ هغه د کلي نه وشړي. خو بله ورځ سیټ په خپله هم را روان وي چې په لاره کې پیشپه شي او هغه چوړیل د هغې نه هم هغه خراب بوځي. هغه ډېر غوسه وي خو بیا پکې څه پاتې نه وي. دا ځان له دغه یو کس نه وي، دا د هر چا نه د چوړیل سامان تښتوي. د کلي خلکو څنګه چې تاسو ته پته ده دغه چوړیل موږ ډېر په عذاب کړو، اوس تاسو ما ته مشوره راکړئ چې موږ څه کول پکار دي. سیټ صیب زه خو یم چې د بوټي نه به بباره غټ شانې جال لا اوزار کو او سم د لاسه به یې ګیره کو. او بالکل سیټ صیب موږ دې ارمان سره په دې خبره باندې متفق یو، غټ شانې جال به پرې اوزار کو، د دې وجې نه هغه به ګیره شي او بیا به ترې نه موږ ټول خلاص شو. کلي خلکو څرنګه چې تاسو ته خوښه وي نو د ارمان په خبره باندې عمل وکئ او دا کار زر تر زره ختم کئ. بیا د ټولو د مشورې کولو نه بعد هغه چوړیل چې کله د خلکو د مالو دپاره راشي نو فوراً پې جال له اوزار کړي او داسې خلک د هغې چوړیل نه خلاص شي.